صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو چې یا رسول الله دا قربانی څه شی دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه سنت دی چې ابراهیم علیه السلام دی. بیا صحابه تاسو کوي یا رسول الله زمون د پاره په دې کې څه اجر او ثواب دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي تاسو د پاره د یو وخت په بدل کې یو نیکی ده. صحابي بیا تاسو کوي یا رسول الله بعضی ساروی پاغي خو وړای وی لکه ګټ شو نو داغي کې بسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل د وړای د یو تار په بدل کې یو نیکی ده. دومره لوی د اجر او د ثواب سیز د قربانی قول د الله په نوم باندې ساروی حلالول. نو سنت عمل د ذل حجې چې حاجیان به حج کوي او دا غرنګي قربانی باغی هم کوي او کم مسلمانان رونه هغه د دنیا په هر ګوټ کې دي او هغه وسو طاقت د قربانی لري نو هغه به قربانی کوي. بیا د ذل حجې میاشت نه چې کله شروع شي دا ټول شپې او ورځې مبارکې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې د ذل حجې د میاشتې مبارکې او د الله ورځې چې ویلي دي د دې د روزو متعلق رسول الله فرمایلی دي چې دې کې تاسو روزي نیسئ. او بیا د عرفې د ورځې روزه هغه ډېر زیات اجر او ثواب لري. نو الله دې کې داسې چې دغه مقام او دا وخت موږ الله ورسئ او اعمال پکې وکړو او دغه رنګي حاجیان صاحبان چې تللي دي هغه پکې حج پوره ادا کړي، د حج ارکان ادا کړي او کوم مسلمانان نرونه او بایگان هغه قرباني کوي نو هغه د سنت مطابق سو کی قرباني وکي او دا قرباني ولا الله تعالی قبول او منظور وګرځي. نو خبره مې دا کوله چې قرباني عمل داسې عمل دی چې الله تعالی د دې په برکت سره د انسان ګناهونه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عائشہ چې کله قربانی کیږي نو ادریږه ولې د وینې د تویدو نه مخکې الله تعالی د دغه کس بخښنه او مغفرت کوي. نو یو عمل چې هغه قربانی د هغه راروانه ده ډېر لوی عمل دی، فضیلت والا عمل دی. الله تعالی زموږ او ستاسو څه کوي ګناهونه معاف کوي او بخښنه او مغفرت کوي. او بیا بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا وس او طاقت وو او دې قربانی نه کوي زموږ عیدګاه ته بیا نه راځي جمیل نه دی راځي. ولې د وس او طاقت شته د قربانی نو هغه نصاب به هم ذکر کوو چې بچا قربانی کیږي او بچا نه کیږي. لومړی راځو د رسول الله د ابراهیم علیه السلام سنت عمل دی او تیر شوي جمعه مو د ابراهیم علیه السلام سلک ډېر حالات ویلو چې دا امتحانات او د ټولو نه لوی امتحانات خو ډېرو د ابراهیم علیه السلام تیر شوي جمعه مو څه ناڅه ذکر کړو خو دا ډېر لوی امتحان دی چې الله تعالی بچی درکړي په بوډاوالي کې او هغه رالوی شي د خبرو کول شي او بیا دوه کم 100 کاله عمر د یو کس ورسي او هغه په تمه دی چې زما بچی به زما سهاره جوړیږي او حکم د دې خبرې راشي چې ابراهیم علیه السلام دا بچی د قربانی کا دا ډېر ګران کار دی. ولې ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ځکه وایي چې په هر حکم باندې هغه دا نه دی ویلي چې دا ګران دی او دا آسان دی، په لبیک ویلي دي بس یا الله تیار یم. نو په اتمه ذی الحجه باندې ابراهیم علیه السلام خوب ویني چې قربانی وکا او نهمه ذی الحجه باندې بیا څه کوي ابراهیم علیه السلام خپل خوب رښتینی کوي. اسماعیل علیه السلام د مینا تبوزی چې کوم ځای کې حاجیان صاحبان قرباني کوي نو مینا تبوزی او کور کې شیطان هم لګیا دی. مور بیبي هاجری هم فرمایي چې ورځه د حلالولو لبوزي چې چا ورته ویلي دي الله ویلي دي چې الله ویلي دي لبوزي دي کنه موږ د الله تابعدار یو. هغه غاړې ته اسماعیل علیه السلام ته وایي حلالولو لري راوستي او ته چا ورته ویلي دي زما پلار دی وایي الله ورته ویلي دي نو چې الله ویلي دي نو ما غاړه ده چې څنګه کوي
ابراهيم عليه السلام ته هم وسوسې اچي چې تعلیم دا سکے الله دومره عمر پس بچي درکړي دي او هغه ته حلالې الله هغه دې الله حکم دې چې الله حکم مخې تراشي د دنیا پیسې د دنیا هر څو بچي قربان او اسماعیل علیه السلام نے او تپوس کوي بچي الله ویلي دي چې خپل بچي ذبح کا او حلال کا تاسو راځي کوم بزاغه ستاره معلوم چې ته خوشاله او که خپای اسماعیل علیہ السلام په جواب کې وتوی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا تا ته چې کوم حکم الله کړی دی ته هغه وکړه ان شاء الله زبد صبرناک بنیم زب صبر کوم او بیا قران واقعا ذکر کړی دا فلما اسلم چې کله دواړه پلار او زوی دواړه غاړه کې خود لدی زوی و چې او ځان علیکم او پلار و چې لالوم دی وتله للجبین او پر مخې سملو چاړې پکې خودله نو په دغه وخت کې انسان سوچو کې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام په دې زړه څه تېرېدل څه به تېر شوي ولې هغه وی چې لالوم د الله حکم برابرومه خو الله څه کول د جنت نه ګړ راولېږو ابراهیم علیه السلام لګیا د چاړه وی اسماعیل علیه السلام الله بچ کو او ابراهیم علیه السلام ګډ حلال کو الله تعالی ته دا عمل د ابراهیم علیه السلام دا قربانی دومره خوښه شوه چې دا هر کس دپاره چې حاجي صاحب به حج له راځي حج به یې کېږي چې قرباني وکړي او دغه رنګې دومره دا عمل ډېر خوښ شو چې د ورځ در قیامته پورې مسلمانانو ته ویې ګورئ قرباني به کوئ د خپل نیکه سنت به ژوندي کوئ الله په غوښو څه کوي الله په دې باندې د الله څه د الله په خدای کې زیاتوالی نه راځي او نه پکې نه کې نو کمې پکې نه راځي الله قرآن کې وایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ما الله ته غوښې نه رسېږي الله ته وینې نه رسېږي خو ولكن يناله التقوى منكم الله وایي ستاسو تقوا ته ګورم ستاسو زړه ته ګورم ستاسو د زړه ارادې ته ګورم چې ورګه ته دا عمل کې قربانی کې د الله په نوم باندې مال دی واغسته پیسې دی ولګولې قصاروي دی راوستو اخلاص پر کې څومره دی عمل کې د اخلاص څومره دی نو زما محترم قربان